السلام علیکم. نن سبا تاسو ګورئ په ټي وي باندې او حکومت ډیر کریډټ علي چې سټاک ایکسچینج ډیر په بره روان دی او ریکارډونه مات کړل. ما وی چې نن مو لږ پوهه کم چې سټاک ایکسچینج څه حیثیت دی او آیا هغې د ملک د ترقۍ سره څومره لاس دی پکې. سټاک ایکسچینج داسې یو ځای دی چې په کم کې کمپنیانې خپل شیر خرڅ کړي او بیا هغه عام خلک شیر علي او خرڅي او کاروبار پکې کوي. څوک چې دا کار کوي هغه ته بروکر وایي. په پاکستان کې په هر شي کې مافیا ده او د ملک کې په کاروباري طبقه کې یو 40-50 خاندانونه دي چې په هر ځای باندې قابض دي. ته کو شوګر انډسټري وګورې دغه 40-50 خاندانونو شوګر میلې دي. ته کو دا پرایویټ بجلیګری آی پی پیز وګورې دغه 40-50 خاندانونه دي. ته کو میډیا وګورې دا میډیا هاوسز هم د دغه کاروباري طبقې دي. ته کو ریل اسټیټ وګورې دا سوسایټي د دغه 40-50 خاندانونو دي. ته کو امپورټ ایکسپورټ وګورې دغه خاندانونه دي. دغه خاندانونه په سټاک ایکسچینج کې دي او دوی چې هر طرف ته کاروبارونه تباه شو نو سټاک ایکسچینج ته راله. سټاک ایکسچینج د دغه 40-50 خاندانونو یا د غټ بروکرانو د جواري یو ځای دی. کوچري د دغه نه ته وی چې دا ډیر په بره دی نو پکار چې ملک هم ورسره په بره شوي. پکار چې بیا ډالر قیمت کم شوي چې سټاک ایکسچینج دومره ریکارډونه قایموي. پکار د چې بجلی قیمت کم شوي. پکار د چې د ډیزل او پټرولو قیمت کم شوي. پکار د چې بیروزګاری ختمه شوي. پکار د چې د ملک د معیشت پایې چلیدلې وي. یا پکار د چې بیا موږ د آی ایم ایف نه او د ورلډ بانک نه لونونه نه غوښتي. پکار د چې بیا موږ دوبۍ ته، سعودي عرب ته، چین ته او قطر ته سوال مینت نه کولی چې موږ له لږ ډالر راکړه. نو دغه یو شي کې کمې نه دی راغلی او صرف سټاک ایکسچینج په بره دی. نو آیا دا د ملک ترقي ده کو نه؟ دا یو مصنوعي دغه دی چې صرف عوامو ته ښیي چې موږ ډېر کارکردګي وکړه. نور په دې څومره شیزونه چې ما درته نومونه په دې هېڅ کې څه فرق نه دی راغلی. انډسټري تباه ده. انویسټر روان دی ملک نه. نوی انویسټر نه راځي ځکه چې ملک حالات سیاسي او دغه امن او امان دومره تباه حال دی چې څوک هم نه راځي. نو په داسې حالاتو کې چې ستا خپله انډسټري په ټپه ولاړه ده، بېروزګاري په انتها ده، انټرنیټ بند دی، په هغې باندې روزانه نوې پابندیانې لګي، نوې قانونونه جوړي، هغه ځای ته معیشت ښه کېږي چې کوم ځای کې انویسټر ته فرینډلي ماحولي، د انټرنیټ سهولتي، نظام انصاف ښیي. ځکه کو هغه چېرته کیس شي نو چې زر فیصله کړي، دلته کې خو د 2 مرلو پلاټ فیصله په 20 کاله کې نه کېږي. نو دا هسې مصنوعي اتار چړاوې وله جوړ کړی دی. د دې وخت کې زموږ د ملک په ترقۍ کې هیڅ رول نشته. امید لرم چې تاسو به سټاک ایکسچینج په دې تیزېدو او په کمیدو باندې پوه شوي. کو ویډیو مو خوښه شوه نو کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.